ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چې یهودیان راغلل او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نے 15 سوالونه وکړل چې اے محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تا نه 15 تپوسونه کوو د دې تپوسونو د پیغمبر نه سوا بل چاله جواب نه ورسي نو کته پیغمبر خو سم جوابونه براکې رسول الله علیه الصلوۃ والسلام مو ته فرمایل چې اول ما سره وعده وکي کما صحیح جوابونه درکړل تاسو به مسلمانې گئی زمون وعده ده وی په تور د پاغزاد قسم خوري چې تورات نازل کړي په موسی علیه السلام وی پاغزاد هم د قسم چې تورات نازل کړي د موسی علیه السلام مسلمانې کو پتا صحیح جوابونه ورکړي نو اول سوال دا وکړو چې یعقوب علیه السلام کوم سیس په ځان باندې حرام کړي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمای چې یعقوب علیہ السلام ته ډېر کو نساء بیماری و د دې کم چې دارک دړ کې د دې بیماری و نو هغه منخت او منلا ک ز الله تعالی خکړما نو خپل محبوب سے شی چې دینو دینه بز پریس کو مودا بن خرم الله تعالی ورله شفا ورکړه نو بیا د اوخ وخه او د اوخ پي پرې خودل رسول الله علیه السلام ته فرمای قسم وکي چې زما جواب ټیک دی او ک ټیک نه دی ټول ورته جستا جواب بالکل تاسو خبره ټیک ده بالکل دیم سوال وېدا ده چې د دې خزي او د سړی د دې د ابو سم معاملې ده د ماشوم وغیرہ سم معاملې ده نو امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم ته فرمای چې کله د سړی ابو ټینګي وي او د زنانه لګي نری وي کله چې دا دوړه یو ځای شي د کم ابو چې غالب شي هغه شی پیدا کیږي کله سړی ابو غالب شوي الګ پیدا کیږي د خزي ابو غالب شوي ناشومه و پیدا کیږي بیا د پیغمبر علیه السلام فرمای قسم وکي چې زما جواب ټیک دی او که ټیک نه دی وی چې بالکل تاسو جواب ټیک دی دغه خبرم ټیک شو بیا وته فرمای چې نبی امي يهوديان ورته وي نبی امي خاص نه خصدا نو دا پیغمبر علیه السلام ته یادې رسول الله علیه السلام مبارک ورته فرمای خاص نه خدا دا چې د دې سترګې بود کیږي او زړه به نه ود کیږي سترګې به ود کیږي زړه به نه ود کیږي بیا ورته قسم راته وخوري چې زما جواب ټیک دی کنه وي تاسو بالکل ټیک خبر وکړه وي سلورم سوال دا دی چې رعد ستوي رعد سورته رعد شه دی رسول الله علیه السلام ته فرمای رعد یو فرشته ده وي دا غړزار د سشوي دی اوریزو کې وي دا فرشته چې دی دا اوریز وخیدا سے بچابک باندې دا د دې درزار وي بیا وته پیغمبر علیه السلام فرمای چې قسم وکي زما